پښتنو او بلوچستان ته خپل حق ول نه ملاويږي. که تاسو وګورئ د ټول نه زیات احتجاجونه چې دي هغه پښتانه کوي د امن د پاره د خپل حق د پاره چې دی اواز اوچتای خو دې ته د هغه حق چې دی دا نه ملاويږي. دغه شان د بلوچستان چې دی هغه د خپل حق د پاره چې دی اواز اوچتای خو دې ته د هغه حق نه ملاويږي. وس په گوادر کې چې کومه یونیورسيټي جوړېدله د گوادر په نوم باندې د هغه بل پاشل هغه به اوس په لاهور کې جوړیږي د گوادر په نوم باندې به او رغيږي به په لاهور کې. نو دا د سره وجنه د ترقې د کارونه چې دي دا پنجاب ته راځي. دا ردی د وجنه راځي چې دا غو وزیران چې دي هغه د خپل صوبې چې دي د دې سوچ کوي. زمونږ وزیران څه سوچ کوي هغه خپل کرسي او د خپل وزارت چې دي د دې سوچ کوي چې کله وته دغه میلاو شي نو بیا یو د ترقې کار چې دي هغه خپل صوبې ته نه راوړي. بیا چې کله دغه کرسي ختم شي نو د دې خلکو سره په احتجاجونه کولاړي چې پنجابیان چې دي هغه زمونږ حق وایي او زمونږ په صوبه کې چې دي امن نشته. پنجابي به یو نه راوتله نه به د امن د پاره راوتلی نه به د خپل حق د پاره راوتلی نه به دا ویلي چې د دې نور صوبو د حق چې دی دا وه او دا منګ لرا کوي. خو دا غو وزیران تکړه دي چې کم د ترقۍ کاری نو هغه خپل صوبې لراوړي. ازمن د چې کرسي میلاو شي نو دی بیا خاموش شي. خو چې کله کرسي میلاو شي ته د تاسو وکي نو دی بیا دا و چې زمون پکې لاس نه رسی چې لاس نه رسی نو بیا دلته کوټون ته چې تاسو مو ودرېږي چې کرسي ته میلاو شي نو لاس نه رسی او چې کرسي ته نه میلاو شي نو د پښتنو د پاره چې تاسو आवाज اوچتوي. نو ځینې کسان چې دی هغه په ټیک ټاک کې د آزاد پښتونستان چې دی د دې ویډیوګان چلای نو که آزاد پښتونستان ته میلاو شي او دا کسان تاسو مشران شي مشران به هم دا کسان کیږي چې دا مشران شي نو نیم پاکستان چې دی خو یو ته پرې خو دو ا دا باقی چې دی د برندي ونسی نو بیا به زی چردا بل چې د پښتانه په تاسو مشران شو هغه تاسو له ترقۍ کارونه چې دی تاسو نه راوړي. د کم کسر چې پیسې دی هغه حل او په بهر ملکونو کې چې دی پاغي کې بندي او الته کې خپل کاروبارونه شروع کړي. که تاسو وګورئ زمونږ گاونډي ملک افغانستان دی زمونږ د جبې روم دی د کلمې رونه یوم دی نو الته کې چې دی وس امن ناغله دی او دنیا افغانیان چې دی هغه کاروباریان خلک دی خو یو بدانه راغله چلته کې کمپنیان کولاو کړي دله وس پکار دي چې خپل افغانستان کې چې دی الته کمپنیان کولاو کې او هغه په ترقې روان کی. دغه شانته بیا تاسو د دې از پښتونستان چې دی دغه حل به یو دا خلک چې دی دا بر دې ځګنه د روپۍ راخلي او بهر ملکونو ته وکاږي. نو دا قسمه پوسټونه چې دی دا په ټیک ټاک باندې هم شیر کوي بل تاسو کوم وخت ووټ ورکوي نو په هغه ټیم باندې سوچ کوئ چې دا سړی د دې حقدار دی کنه دی.